ثلاثی مجردنا على وزن مفعول دا په وزن د مفعول باندې راځي او برابر خبر ده چې هغه وزن د مفعول لفظاً وي لکه مضروب په وزن د مفعول یا تقدیرا وي لکه مقول ځکه مقول په اصل کې ده مقبول په اصل کې څه ده مقبول مرمی په اصل کې ده مرموی بیا د اعلال لوجنه وزن دغه شو مقول د مفعول په وزن او مرمی پاسل کې ده مرموی نو برابر خبر ده چې دغه وزن د مفعول په لفظ کې وی لکه مضروب تجب مضروب باندې تلفظ کینو بالکل دا مفعول ده مضروب مفعول یادا چې دغه وزن تقدیری په وزن د مفعولی ذکر دا مقول تقدیر سده مقبول او دا مرمی تقدیر سده بیا خو پک اعلال شوه ده دا اعلال لوجن دا مقول شو فاصل کده مقبول زم پوابن ثقیل وما قبل تمورکا دا التقاد ساکنین بین الواوین راغه نیو واو متلرکن مقول شو مرمی فاصل کده مرمو هر دې کې چې واو یې جمع راشو والله غنه ساکني نو هغه واو بدلیږي په یې سره او یې مو په یې کې مدغمه کا او د مناسبت ته د وجه نه ممیم ته کسره ورکنو مرمی شو مرمی پاسل کې ده مرموی ومن غیره او د ثلاثی مجردون ما سوا چې هغه رباعی مجرد وي یا ثلاثی مزید فیه وی کا اسم الفاعل دا با پشان دے اسم فاعلی دو مرد چی اسم فاعل کے ما قبل آخر مکسور او پدی کو ما قبل آخر مفتوح وی بفتح ما قبل الاخر ذکر چی فتح خفیف دا او مفعول کثیر دے نو کثیر تا مخفیف فرقنو لکا مدخل مدخل اسم فاعل له ومدخل اسم مفعول له مستخرج اسم مفعول له مستخرج اسم فاعل له ومستخرج اسم مفعول له او پدی باندې نور تاسو قیاس کوي باب د قیاس طالب چې وای نو ډېر خبرې په بیا قیاس کوي تاسو اوس مولایان یې نو ډېر خبرې به تاسو قیاس کوي ويعمل عمل فعله او ده به عمل کوي پشان عمل لفعل خپل المجهول چې کوم فعل مجهولی ځکه ده مشتق ده فعل مجهول نه نو عمل به پشان د فعل مجهولی ده مشتق ده فعل مجهول نه نو عمل به د فعل مجهولی او بالشرائط المذکوره هغه شرایط چې کوم مذکور په اسم فاعل کې اسم فاعل کی چکم شرائطو چې اسم فاعل په زمانه دا حال او استقبال نو عمل بکئی او بل د اسم فاعل اعتماد براغلی په مبتدا باندې یا په ذل حال باندې یا په موصول باندې یا په موصوف باندې یا به حمزه د استفهام په داخلي یا به حرف نفي داخلي نو علاوه چې کوم نو عمل کوي نو کم شرایط چې کوم په اسم فاعل کې د عمل لپاره مونږ ویلیو طالب آغا اگورا او پدید کم چسپان کا بالشرائط المذکورة فی اسم الفاعل لک زید مضروب غلامه زید چی دے مضروب غلامه غلام والے شوی دے کنا دا زید غلام چا والے دے سر مات تے دل لکی دا زید مبتدا دا او دا مضروبون اعتماد پا مبتدا باندې راغلے دے او دی مضروبن غلامه طرف ور کړی دا ذکر راغی د پر نائب فاعل له مضروبن صيغه سے مفعول له غلام مضاف هو ضمیر چې راځي د ته محل مجرور مضاف له مضاف سره د مضاف له نائب فاعل دې ته خلق نائب فاعل وای او مفعول مال مسمى فاعل یا لك زید موتن غلامه درهما زید موتن غلامه درهمن زید چره داغه غلام ته روپۍ ورکړي شوی دا چا ورته روپۍ ورکړي دا
نو کاغه فعل متعدی به یک مفعولو نو بیا د معمول به نائب فاعلی بس، او کاغه فعل متعدی به دو مفعولو نو بیا به یو ته نصب هم ورکوي. هغه یو مفعول خو نائب فاعل شو، اخو به مرفوع کو. ضرب زیدون عمرن، ضرب زیدون عمرن فاعل معلوم ده کنه، امر سو چا والے ده؟ ضرب زیدون عمرن کې زید والے ده، او چې کوم ده کې فاعل نی مسمى نه بیا به ضرب عمرن، ضرب عمرن. نو په دې صورت کې ضرب زیدون عمرن متعدی به یک مفعول، لیکن چې دینه فعل مجهول جوړه نو مفعول به چا په ځای راشي؟ د فاعل په ځای نائب فاعل بشي. نو ضرب عمرن به، لیکن فعل متعدی کو دو مفعول تو آتا، دو مفعول تا متعدی کیږي. آتا زید عمرن درهمن، آتا زید عمرن، زید لګیدل عمر ته روپۍ ورکړي وو، دینه ته مفعول جوړه نه به وې اوتی عمرن درهمن، اوتی عمرن درهمن امر ته ورکړي شوی د روپۍ چا ورکړي ما ته فاعل نه معلوم هو چا ورکړي دا. نو چې دینه صيغه د اسم مفعول جوړه کی نو بیا به زید موتن غلامه درهمن، زید زید چې د موتن غلامه ورکړي شوی د هغه غلام ته درهمن یو روپۍ. او کاغه متعدی درو مفعول تو لك اعلم زید عمرا بکرا فاضلا، عالم درې مفعول غواړي، متعدی بسی مفعول. اعلم زید عمرا، زید امر ته وي بکرا فاضلا، او بکر فاضل له سره غره کرماړمو مقابله به مناظره کې بفعل راشي ته د نحو طالب کو جابودی د دوی د طالب سره کرماړمو کربدار تعلم کیو بل شرط. نو علم زید، علم زید عمرا فاضلا، زید ته چا دا خبر وکړه چې لکه امر فاضل له. نو کاغه فعل متعدی به یک مفعول د بیا خپل ترسته منصوب باندې را دي نه، بل هغه مفعول نائب فاعل شو. او که متعدی به دو مفعول نو معنی مفعول به نائب فاعل شو، دویم تبانه صبر کی. او که متعدی به سه مفعول نو مفعول اول به نائب فاعل شي او دو مفعول به منصوب راځي. درې مثال پکار دي طالب ته، درې مثال پکار دي کنه پرچا کې قدر نه تاسو شي چې لکه د درو واړو فعلونو مثالونه راړه او عمل ورک صيغه د اسم مفعول تا، اسم مفعول جوړ کا د فعل متعدی به یک مفعول نم، متعدی به دو مفعول نم، متعدی به سه مفعول نم، او یو جمله کی ذکر کا جمله کی. نو که چرته متعدی به یک مفعولی هغه به زید مضروب غلامه، زید مضروب غلامه. او که متعدی به دو مفعول نو به زید موتن غلامه درهمن. او کنه داسې و چې عالم زید عمرا بکرا فاضلا، سمانه ده تا دیو کا عالم زید عمرا بکرا فاضلا، آپ تمانو کا عالم زید عمرا بکرا فاضلا. زید امر توي چې ګوره بکر فاضل له دې درې مفعول وغوښتل. اوس دې موږ فعل مجهول چې کوم نه جوړو نو موږ به وایو علم عمرو، علم بکرا فاضلا. امر ته چا دا علم ورکړی دی، علم ورکړی شوی دی امر ته د دې خبرې چې بکرم ګوره فاضل له. نو دا مثالونه به د ځان نه جوړوي. لکه زید المضروب غلام الان او غدن او امس، امس پکې راړو ځکه د جمهور نحاتو پنځ باندې اسم مفعول دا مختص د حال استقبال سره نه ده، کله په معنا د ماضی باندې وي هم به عمل کوي. لیکن ابو علی الفارسی او دغه رنګ ابو علی او الفارسی دا دواړه لولو نحویان دي، دی وایي نه دی پشان د اسم فاعل له، اسم فاعل علی عمل کولو چې معنا د حال او چې په معنا د ماضی باندې بیا عمل نه کولو. لیکن جمهور وایي چې اسم مفعول په عمل کې زمانه ته نه محتاج. فصل بل فصل له
الصفت المشبہۃ صفت مشبہہ دا د اسم فاعل سره مشابه ده په افراد او تثنیه او جمع کې په تذکیر او په تانیث کې صفت مشبہہ چاته وای اسم مشتق دا اسم نے مشتق من فعل لازم دا فعل لازم نه لیدل چې دا بدلالت کوي علامن پاغه چا باندې قام به الفعل لیکن بمعنى الثبوت د اسم فاعل نے اعتراض راغی اسم فاعل بمعنى الحدوث اسم فاعل بمعنى الحدوث او صفت مشبہہ بمعنى الثبوت د دې هغه معنا به همیشه د پاره دغه سی وي الرحیم القدیر العلیم السمیع البصیر دا تمام صفتونه د الله تعالی سره دائم دي دا نه چې یو وخت کې به سمیع وي بیا بنی وي یو وخت کې به بصیر بیا بنی وي نو صيغه د صفت مشبہ دا د ثبوت لپاره را دي دي کې حدوث نه ده نو الرحیم العلیم السمیع الرفیع دا الله تعالی په صفاتونو کې اکثر صفت مشبہ وي هغه کې ثبوت او دوام ده هغه صفت الله تعالی سره دائم لازم غیر منفک ده وصيغتها او صيغه صفت مشبہ على خلاف صيغه اسم الفاعل والمفعول الکه اسم فاعل او اسم مفعول لما سوا چې نور څومره صيغې دي ابدا صفت مشبہی کچری مانا دا ثبوت پکی وا کچری مانا دا ثبوت پکی وا او دی وی انما تعرف بالسماع ففتحی دا سین سردا کلمہ فصیل منگا وہ استماع لیکن فصیل فد سماع بالسماع فسماع سرا دا پیجندیشی عربونا چکمی سیغی دا صفت مشبہ مسموع دی دق دی نوری پہ مقیاس کوا ہاں دا الوانو او دا عیوبنا دا صفت مشبہ صیغہ بیا قیاسی دا شے پلون دلالت کئی پرنگ یا پا عیب پانے دلالت کئی نو دا غین صیغہ دا صفت مشبہ قیاسی دا پودن دا افعالو برا دی لك اسود لك ابيض لك احمر لك ازرق دا ټول صفت مشبہ دی په ځان دا فالو باندې را دي دا خو الوان دي اسود معنا تور ابيض معنا احمر اصفر اخضر ازرق نیلته وي او دا عیوبونه چې را دي لکه سړی وي اعور یک چشم ته وي اعما چې په دواړو سترګو ټپي هغه ته اعما وي اعرج ګوټ ته وي دا عیب ده او دارنګي اخفش اعمش چوخن ته اخفش وي او چې د شپې نظر نه لګي هغه ته اعمش وي دا ټول عیبونه دي دا ټول صيغې د صفت مشبہ دي نو د الوان او د عیوبونه خو صيغه د صفت مشبہ را دي قیاسي چې په ودان د افعالو به وي لیکن د غیر الوان او د عیوبونه سماعی دے مسموع من العرب سماعی مانا مسموع من العرب لکا حسن صیغه صفت مشبہ دا زید حسن زید خشته ده نو دا خشتواله خو حدوث نه ده دا خو ثبوت ده دا وډکوالی نه انتر سړی بوډاوالی پورې خشتای الکه دا بوډا څومره یاره دی بزوانۍ کې لا څنګه وې دی بزوانۍ کې لا څنګه نو دی وجنه حسن هغه امر دائمی او ثبوتی ده صابن سخت وي دی او طالب طبیعت ډیر سخت ده نو دا ورکوال نه چې کوم الک سخت نو تر بوډاوالی پورې د مرچو سټای بورې وی د سور مرچکی او دا رنګي ظریفن چې سړی ظریف او ټوک ماری ا تر وخت پورې بوډای نو هم دا غنه ټوک نو دي شدید او سخت نو دا تمامي صيغه سماعي دي وهیا او دا صفت مشبہ چې ده تعملو دا عمل کوي عمل فعلها پشان دا عمل د فعل خپل مطلقاً وي چې زمانه معنی قید پکې نشته ځکه چې صفت مشبہ راځي د پاره د ثبوت
نو ثبوت خو وی هغې ته چې د مادي نوالي په حال او استقبال ټولو کې به دا صیغه موجوده د ثبوت معنا دا ده چې دې کې دا معنا حدثي نه ده بلکې دا په ماضي او حال او استقبال ټولو کې به یو شاني نو دا عمل مختص بحال و استقبال نه ده بلکې صفت مشبہ که په زمانه د ماضي کې مراولي به عمل کوي ځکه د صفت مشبہ په معنا کې ثبوت ده او ثبوت مربوط بزمان دون زمان نوی ثبوت مربوط بزمان دون زمان نوی لیکن نور شرطونه پکشتا اسم فاعل اسم مفعول خواله عمل کولو چې اعتماد راغلی په مبتدا یا په ذوالحال یا په موصول یا په موصوف یا په حرف استفهام او حرف نفی دارنګه د اعتماد بم راغلی بشرط الاعتماد المذکور ومسائلها او مسائل صفت مشبہ 18 طالبہ د دې 18 مسئلې دي دا مسئلې په اسم فاعل او په مفعول کې نه وي د صفت مشبہ نه چې ترکیب جوړه نو دې لپاره په خارج کې 18 صورتونه دي بعد جائز دي بعد ناجائز دي بعد حسن دي بعد قبیح ولی اتل څنګه شو ځکه چې صفت یا باللام الحسن الحسن الصعب الظریف الف لام په داخله او مجردة عنها یو په الف لام نوی حسن حسن معنی الف لام نشتا سو صورت شو یا با الحسن یا با حسنی دو شو او بیا با خالی نوی ومعمول كل واحد منهما دای معمول بخالی نوی اما مضاف یا باغ مضافی او باللام یا و پک لام راغلوی او مجرد عنهما یا و پک دواړه نوی نو دو ته چې پدریو کې ضرب ورکی دو تی 6 فهذه 6 دا شپږ شو من ضرب الاثنين فی الثلاثه دو تو پدریو کی ضرب ورکینو دو تیه 6 څنګه وی ومسائلها 18 مسائل اتلستی ولی ذکر چې صفت دا وجد حصر بیانې لأن الصفة اما باللام الحسن او مجردة عنها حسن او بیا معمول د هر یو داغې نه یا به مضافي مثلا الحسن الوجه الحسن الوجه اضافت موتوکو او یا باللام ده حسن اما مضاف چې مضافي لك حسن الوجه او باللام او مجرد عنهما یا به باللام حسن وجه حسن الوجه حسن وجهه حسن وجهه نو دا شپږ شو او بیا معمول د هر یو با یا مرفوعی یا منصوبی یا مجروری نو شپږو ته چې په دریو کې ضرب ورکړي 18 سکول مو ویلې 18 اتلس شو او کم طالبانو چې حساب نی ویلې نو علم بالغیب پیراړی یا خلاصۃ الحساب وایي اخوا به طالبانو عربی کې خلاصۃ الحساب وي او خلاصۃ الحساب پتہ نه ولې د دوسری تیسری حساب زده کوي طالب ته د دوسری تیسری او د چوتھی حساب د کول پکاري سوا د میراث مسلې در باندې خلق بیانې چې مناسب په قبر لګ د میراث مسلو کا نه بیا به د ګوتو ټکونو باسي یا اسمان ته وګوري او سبا دردینه څنګه فاضل وي په قبر د میراث مسپخه هو بولیانو کولا اخوا به کولا نو پورا زوته به چې تپوس به کنه کا دې مړي سمره مخ کنه به تپوس دی ولي مولا ته ورغه مس بیا به هغه خزو ته کنه په قبر به خلک لکه میراثي مولا ده الانګ د بل مولا نه به ځکړی و وعلى كل حال شپږو ته چې پدریو کې درو ورکه اتلس جوړ شو طالبان په لري پویوسم تم په نه پوي نو ذکر درته وي وتفصيلها
راشه چې درته تفصیل وکم دا مخکنی علم اجمالی له چا طالبانو په ذهن کې راغلی او خيار طالب په ذهن کې دا تلس واړه وجه یکدم رالی لیکن متوسط او غبی لا پتور تیار کړي نو وی راشه مړه چې درته رانا کوم خبره وتفصيلها جاءني زيد الحسن وجهه دا مثال دا هغه صفت مشبہ ده چې الف لام په لاغلی الحسن الف لام په لاغلی کنه او د معمول مضاف ته وجهه وجهه سو صورتونه شټول درې دا یا لري چې ګوره ګډوډ نشي ثلاثه وجوه وكذلك الحسن الوجه فصفت کې الف لام راغله ده او په معمول کې الف لام راغله ده او بیا په دې کې درې وجه دي الحسن الوجه الحسن الوجه الحسن الوجه سو شو ده نو درې او درې شپږ خو مو شمارل او بیا ده الحسن وجه وجهن وجهن دلتم الحسن کې الف لام راغله ده لیکن معمول کې نه اضافت ته نه الف لام ده مجرد ده د دواړو نه لیکن یا به مرفوع یا به منصوب یا به مجرور نو درې دا شو نو شپږو سره چې درې جمع کې شکر ده نیمه ته خو رسیدو اوس حسن چې په صفت مشبہ کې الف لام را نړي صفت مشبہ کې الف لام را نړي او معمول مضاف کې حسن وجهه وجهه درې دا شو نه او درې دولس او حسن الوجه الوجه صفت مجرد ده او معمول کې الف لام مونږ راړلې ده نو دولس او درې پندلس او بل حسن وجهنا نه په صفت کې الف لام نه نه په معمول کې الف لام نه دواړه لغړ دي دواړه لغړ دي لغړ سر کې څنګه تلو کندهار ته امیر المؤمنین دامت برکاتهم طالبانو ته وی چې لکه لغړدنه بدن سره نه شریک کوي لغړ کلمه ماړم بيد لوري دي لغړدنه چې ګیره نه راغلي او انا له واړه طالبان جهاد کا مکلف نه ده جهاد تم بوله لغړدنه نو دل کې حسن الوجه لغړ ده نه په صفت کې الف لام راغله ده نه په وجهن کې نو درې کې درې وجه دي الحسن وجهن الحسن وجهن الحسن وجهن نو پندل سودري اتلس شو پیاد ہوایا تو پیاد ہوایا صفت کے بیا الف لام وی یا بنوی نو کہ صفت کے الف لام ہو نو معمول بے خالی نوی یا بے معمول اضافت شوی یا بنی شوی کہ اضافت شوی یا گئی کہ دری وجہ دی الحسن وجهه وجهه او کہ معمول کی الف لام ہو اگے کم سلور وجہ دی الحسن الوجه الحسن الوجه الحسن الوجه یا بے معمول کے دوارا نہیں نہ با اضافتی نہ با الف لام الحسن وجهن الحسن وجهن الحسن وجهن دا خالتی صفت کے الف لام راڑو کہ صفت کے الف لام رانڑی نہ معمول بے خالی نہیں یا با بالاضافت وی یا با بالالف لام یا با دوارو نہ مجردی نہ کہ بالاضافت حسن وجهه حسن وجهه حسن وجهه او قبل الافلام حسن الوجه حسن الوجه حسن الوجه او كمجرد حسن وجه حسن وجها حسن پوښوي په اوس ماشاء الله پوښوي ته پوری وې دته نه مخکینی مثالونه راړه نه مخکینی مثالونه نه غلط ہے تو مراڑا نہ رومانی مثال معمول بے خالنو میں یا وہ بالاضافتی یا بالالافلامی یا بدوالو مجردی نو کہ اضافت شوی الحسن وجهه وجهه او کہ معرف بلا من الحسن الوجه وجه الوجه او کنام دوالو مجردو نو الحسن وجهن وجهن وجهن
او کنه صفت کې الف لام نه وي حسنون تش نو داغه معمول کې درې واړه وجې دي یا به بالاضافه لك حسن وجهه 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 یا باغی باندې الف لام حسن الوجه 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 یا به د دوړو نه مجرد حسن وجه وجها وجه اوس هم نظر دی ته تیر کنه هړو منی وی با سر کې وی با وجودی مقدم کو مولا درته وجودی مقدم کړه ده اول وجودی وی صفت کې چې الف لام وی صفت کې چې الف لام وی نو بیا داغه معمول بیا بالاضافتی یا به بالالف لام یا به د دوړو نه مجرد دومره یاد کړئ چې په صفت کې الف لام الحسنی نو دا معمول بخالی نوی یا با بالاضافتی وجهو بوی یا با بالالفامی الوجه بوی یا با دوالو مجردی وجهن بوی نو چی بالاضافتی نو الحسن وجهوه وجهه وجی بس پدی اخلاص ہوئی بیا بیا الحسن ما ذکر کو اغا معرف بلام نو الحسن الوجه الحسن الوجه الحسن الوجه او کدا دوالو مجردی الحسن وجهن 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 دا نه هم جوړ کړ ته جوړ کنه نور کو تکا کور کې درته ترول دغه خدای غفي جاهل شوی باندې طالب کور تلاړ شنو بیا کور کې خو پاو وای به ګرم روټي می خو خدا دارلوم کې خو سړی روټي وي کو تکا حسنن نه خبره شروع کچي په صفت کې الف لام نوي حسنونی لیا بداغه معمول مضاف حسن وجهه 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 او یا با الف لام پکې وی حسن الوجه 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 یا به دوړه پکې نه وی حسن وجه وجهن بس کیدا دومره یاد کړئ کورونه ته چې څوک وی کنه ابیا جاهل شي چوټیانه اورو پکار نه دارلوم کې چې بس پورا د اختر کې دلته علم مولات باندې حکم ندی راغلی تاسو ویل اوس دې درته وی وهیا او دا اتلس واړه اقسام على 5 اقسام دا په 5 قسم دي منها ممتنع بعض پکې ممتنع دي پدیش اتلسو کې بعض داسې صورتونه دي چې هغه ممتنع دي او هغه لك الحسن وجه او الحسن وجهه دادي منها ممتنع پدې کې هغه دي چې ممتنع دي لك الحسن وجه او الحسن وجهه ذکر دل کې د اضافت فائدہ را نه لا فائدہ د اضافت په مضاف کې حذف د تنوین ده او په مضاف الیه کې استتار د ضمیر د دایال لري یو خو اضافت معنوي ده اضافت معنوي کې خو تعریف او تخصیص هم راځي اضافت لفظي کې دو خبرې دي تخفیف فی المضاف او تخفیف فی المضاف الیه پکار ده چې مضاف کې دم تخفیف راغلی د اضافت توجنا او په مضاف الیه کې دم راغلی کې مضاف الیه کې ضمیر نو هغه به مستتر کې او دلته کې په الحسن وجهن کې تنوین د ال د وجنه پریوته د اضافت د وجنه نه د پریوته نو د اضافت فائدہ فی الاضافت حاصله نشوه ځکه الحسن کې الف لام د وجنه تنوین پریوته ده الف لام چې راشي نو بیا به تنوین لرکه ځکه تنوین راځي د پاره د تنکیر او الف لام راځي د پاره د تعریف نو ما بین التعریف و تنکیر منافات ته نو الحسن کی چې تنوین لرشوه ده دا د الف لام په وجه باندې لرشوه ده نو د اضافت لفظي هغه تخفیف چې دا غي فائدہ دا هغه حاصله نشو چې حاصله نشو پتن درولی موږ خو د اضافت نه مقصد اضافت لفظي کې پکار دا چې په مضاف کې د تخفیف او په مضاف الیه کې دل په مضاف کې قتل ویل شوه ده نو دا د البرکت ته د اضافت برکت نه ده او دارنګي الحسن وجهه
دلته کې الحسن نه چې تنوین لر شوی دی دا الف لام د وجه نه راغلی او مضاف الیه کې تخفیف را نغی ځکه وجهي کې ضمیر موجود دی اضافت الوضع کې پکار دا چې په مضاف الیه دواړو کې تخفیف وي ځکه په مضاف کې نو مضاف الیه کې خودي وي دلته کې مضاف کې را نغی ځکه الحسن کې تنوین د الله وجه نه پریوته وجهي کې استتار د ضمیر را نغی دا دو صورتونه دا ممتنع دي او مختلف او بعد اقسام داسې دي چې هغه مختلف دي هغه مختلف دي ومختلف فيه بل مختلف فيه ده هغه حسن وجهه ده حسن وجهه پدې کې اختلاف ده بصرین جائز منی سره د قباحتنا په ضرورت شعری کې په ضرورت شعری کې هغه وی ټیک ته چې فائدہ د اضافت په مضاف کې رااله ځکه حسنن تنوین پریوتو حسن وجهه لیکن مضاف الیه کې را نغه مضاف الیه کې ضمیر موجود ده پکار و چې حذف نو بصرین وی چې دا مثال جائز ده سره د قباحتنا لیکن کله ضرورت شعری د وجنا ځکه یجوز للشعراء ما لا يجوز لغيرهم او کوفین وی چې جائز ده بدون القباحت جائز ده بدون القباحت هغه وی سړیا دا اضافتنا مراد مطلق تخفیف ته مطلق تخفیف نو مطلق تخفیف تنوین پکې پریوتو کنه غل خو سړی تر کوره نزغلې پس ته دام ډیره ده کنه مقصد د اضافت لفظینه مطلق تخفیف ته کټول نیوی نسخ راغله ده کنه کټول نی نسخ راغله ده نغی دې ته جائز بدون القباحت وی او برابر خبره دا چې نظمی او که نثری شعر او نثر دواړو کې دا جائز ده دا دو خبرې شوې دو قسمه ذکر شو کنه هغه چې ممتنع بلغه چې مختلف فيه بسرین جائز مال قباحت فی ضرورت الشعر او کوفی وی سړیا جائز بدون القباحت شعر او که نثری ځکه چې مقصد تخفیف مطلق ده مقصد تخفیف مطلق ده والبواقی دی دریونه ما سوا بواقی پاتې شو اتلسونه چې درې لري کې پندلس پاتې شو پندلس نو والبواقی هغه بیا په درې قسمه دي بواقی بیا په درې قسمه دي نو درې او دوه پنځه شو کنه درته ونوي چې خمسه اقسام دا اتلس صورتونه په پنځو قسمونو باندې تقسیم دي هغه پنځو کې خود و ممتنع دي یو الحسن وجهن ده او بل الحسن وجهه دا دواړه ممتنع دي او دویم قسم مختلف ده او پاتې شو درې اقسام نو هغه یو احسن دي بل حسن دي بل قبیح دي نو گویا یو قسم ممتنع بل مختلف بل احسن بل حسن بل قبیح نو اتلس واړه صورتونه په پنځه قسمه شو پسو شو پنځه قسمه شو یو قسم پکې ممتنع بل قسم پکې مختلف او دریم قسم پکې احسن سلورم حسن پنځم نو دا ته ټیک وي چې دا لکه په پنځه قسمه باندې دي نو والبواقی درې چې تلری کې نو څومره پاتې شو اتلسونه چې درې لري کې پندلسو کې احسنم دي ان کان فیه ضمیر واحد کچر یو ضمیر پکې وي دا نه دي نه صورتونه پکې احسن دي نو نه او درې دولت شو وحسن او حسن دي ان کان فیه ضمیران که دو ضمیر پکې وي او دا صرف دو دي دا صرف دو دي نو نه او درې دولسو او دولسو دو وقبیح او قبیح دي ان لم يكن فيه ضمیر دا سلور دي نو سوار لسو سلور
اتلس شو کل اتلس شو اتلس صورتنا د صفت مشبہ نو هغه بیا په پنځه قسمو بعض ممتنع بعض مختلف بعض احسن بعض حسن و بعض قبیح نو ممتنع خودو او مختلف فی یو ده او پاتشو پندلس پا پندلسو کے نها اغا احسن دی او دو پا کے حسن دی او یو پا سلور پا کے قبیح دی نو مجموعہ اتلس شو نو دیوئی چی والبواقی احسنو بواقی احسن دی ان کان فیه ضمیر واحد کچر اغی کے ضمیر یوی ذکر چی دا ضمیر ربط راولی پا ما بین موصوف و دا صفت کی دا ضمیر ربط راولی پا ما بین موصوف و دا صفت کی او یو ضمیر دے ذکر دا ربط دا پارا یو ضمیر کافی وی او خیر الکلام ما قل و دل خیر الکلام ما قل و دل خ کلام اگر ما قل چه کمی و دل و دلالت کئی پا مانا بانے دا هارون الرشید لڑے او دل تکتور شو قصاوت قلبی پا کراغن وزیر کے شابہ سوک مولا او گورا راوی والا چراتا نصیحت کی سمبر خبات شاہانو اس خدا خاندیر بچی علماء دشمنان شوی دی وی سوک عالم گورنو وزیر چوتو نو پا دروازہ باندے سلامہ ابن احمرو وی بادشاہ سلامت تی یادئی اراغ وی بادشاہ ورطے یرسا نصیحت راتو کڑمی سخت وی بادشاہ سلامت تپوس در نکوم کو پیو زنگل کے روانی اور تگے شو دا تند نمری سبکے اور یو سڑے در تنیم گلاسو با مخی کی چدارا سردی خو صبرا کے علا بداو بدر کوم سنے هارون رشید تے نیم بادشاہی بورتا ورکم دکا چی جوندے خو پاتشم کر وی بیا کمخ کې دیو واړه بول دراله واړه بول دني کېږي او د هغې نمرې کله نه کله واړه بول چې بند شي سړی مري خدای دې تاسو ټول مسلمانوں سے ما یو ځل اپریشن کړو الله اکبر واړه بول مې بند قریب و چې بل اپریشن مشه بالکل مړ کېدم ما خدای مونږ څو ځله امتیاز کړو او د دې نعمت مونږ اړو خبر نو چې دا څومره لوی نعمت دی دوی چې هغه ساس کې د امتیازو درنه نوځي او مرې د نیمه بادشاهي به نوره ورکو نوی رکا دیشی دا سی بادشاہی چی پیو شربہ باندے ورکے او بیا چی قطرات دا بول لوزی رو پاگے ورکے دا بس بادشاہی نو بادشاہ بے ہوش شو دی لوی سری پیو کو پدے واس چی پوش کے راشنی لگ نور نصیحتم راتاو کا لیکن اوجز مختصر راتاو کا مختصر تکا بادشاہ نا سر دمرا وقت نی نو بس یو شیر ورطوی نو بادشاہ بیا بے ہوش شو اما بیوتک فی الدنیا فواسعت دا دنیا کورنا خود دیر لوی دی شاہی محلات و باغون و سوسا فلیت قبرک بعد الموت یتسع کاش چی قبر دیم دا مرگ نپس فرحا که لکا پتن لگی چابانی بدا قبر دا سرا جوخشی تر دی چی پختی بیو بلکه ورننو دی بیا پیخوششو و بیا دعای ورطو کا چی رحمک اللہ لقد رققت قلبی ڈکے میں نرمی پیدا شو وعلا کل حال دل اکم لگیا دے ایجاز دے چی ضمیر پکیووی نو ربط بین الموصوف والصفت راگے و کلام موجز دے پا قدر دا حاجت باندې ضمیر راڑل پکارو بس اغا حاصل شو نو دا ترکیب ذکا احسن دے چی خیر الکلام ما قل و دل بہترین اغا کلامی چی لگی او پا پورا مانا بانے دلالت کئی او دا کل نہ دی دا کل نہ جوڑی گی الحسن وجہن الحسن وجہن الحسن وجہن او الحسن وجنسوشو دوشو او دارنگ حسن الوجہ حسن الوجہ سلور شو نسبا وجرن او دارنگ الحسن وجهه الحسن وجهه بالرفع
دا اقسام دې کې جوړیږي دا به تاسو په کاغذ لیکما سے تاسو په نه پوهیږئ او بل وحسن ان كان فيه ضميران دا صرف دو دي یو ده حسن وجهه چې په نسب وي او الحسن وجهه حسن وجهه بدون اللام او الحسن وجهه او وقبيح ان لم يكن فيه ضمير چې بالکل ضمیر پکې نه وي او دا سلور دي الحسن الوجه حسن الوجه او دارنګي الحسن وجه او حسن وجه دا سلوش الکه دا به موږ څه پته لګي چې ضمیر پکې سو دي سو نه دي ضابطه بیانې اوس په خپل پوښي والضابطه قانون کلی پدې کې دا ده انک متا رفعت بها کله چې طرف ورکه پدې سره معمول تا فلا ضمیر فی الصفه بیا ضمیر په صفت کې نشته چې کله تعرف ورکنو بیا ضمیر نشته ځکه هغه فاعل شو نو که ضمیر هم پکې راړي نو لازم بشي تعدد د فاعل او تعدد د فاعل ناجائز ده ومتا نصبت او کله چې ته نصب ورکه او جررتا یا جر ورکه نصب ورکه یا جر ورکه ففيها ضمير الموصوف دیکھ بیا ضمیر د موصوف موجودی لکه زید حسن وجهه نو اس پدی کې ضمیر شته ده نو کل اتل صورتونه دي اتل صورتونه کې سم ممتنع سم مختلف او سا احسن او سا حسن او ذ چې کوم څه قبیح دا به درته سبا بیا لیکم په کاپای باندې لیکي شابه اتل سواره صورتونه ولیکي اتل سواره اول هغه ولیکي چې په دواړو کې الف لامي الحسن الوجه ولیکي خو په ترتیب باندې باقاعده لیکي الحسن الوجه الحسن الوجه الحسن الوجه دواړو کې الف لام راغله ده الحسن الوجه الحسن الوجه الحسن الوجه بیاولی کئی الحسن وجهه الحسن وجهه الحسن وجهه بلو لکئی دا مصولی کل شپک شو اولی کئی الحسن وجهن الحسن وجهن الحسن وجهن ټولو کې الف لام ده کنه الحسن کې دا نه واړه قسمونه ټولو کې ال ده کنه راغله الحسن ټولو کې ال اوس نه هولي کوي چې الحسن کې الف لام نوي حسن وجهن حسن وجهن حسن وجهن حسن وجهن 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 او حسن الوجه حسن الوجه حسن الوجه حسن وجهه 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 پورا شو اتلس امولیکل چاولیکل مخی تا پورا کل اتلس تا خضرو کاپایم نشتا غائب لا بیلوی او کاپای دی بیابلا نشتا نو دا جرم مضاعف تے غائب کان غائبا انا سمرا دری ہفتے تقریبا او کاپایم ندارت نو دو جرم دیو کل آنی یو دے بیولی کی یا دولے بیشی بیا پیو دل یکدم سنگ دولی کلوایا دوارو کے الف لام دے چھے دوارو کے الف لام یا الحسن الوجہ الحسن الوجہ الحسن الوجہ او چنا پڑھنبی کے الف لامی دویم کے ضمیری الحسن وجہہ الحسن وجہہ الحسن وجہی او چھے پکے نہ الف لامی او نہ پکے اضافتی
یعنی نه پکې ضمیر بیا به الحسن وجهن الحسن وجهن الحسن وجهن نه شو کو نشو. بیا دویم کې الحسن کې الف لام مراړه نه هم سرونه د دې جوړ کا نو دا سوای حسن الوجه حسن الوجه حسن الوجه او حسن وجهه حسن وجهه حسن وجهه او بل وای حسن وجه حسن وجهن او حسن کل شو اتل صورتونه شو پدې اتل صورتونو کې چې کوم الحسن وجهن ده دا ممتنع ده ځکه چې اضافت تنوین حذف کوي دلته کې تنوین حذف شوی ده په الف لام سره په اضافت سره نه نو د اضافت ته ضرورت شته نه، دا ممتنع شو. او بل الحسن وجهه دا ممتنع ده ځکه دلته کې تنوین د الله وجنه پریوته ده د اضافت ته وجنه نه پریوته او مضاف الیه کې تخفیف نه دراغله چې هغه استتار د ضمیر ده هغه استتار د دو سره ولیکي میم د دو سره میم ولیکي یعنی ممتنع ممتنع دې سره ولیکي امول کله ممتنع کم کم سره ممتنع ولیکو الحسن وجهن او الحسن وجهه دې دوه سره میم میم ولیکي او حسن وجهه حسن وجهه سره مختلف لکی میم او فی لکی مختلف میم او فی معنی مختلف دا مختلف ده د بصرینو د کوفینو په میس کې او چا کې چې یو ضمیر یې هغه ته الف لکی چا کې چې یو ضمیر پچا کې یو ده چې یو ضمیر پکې راغلی الحسن الوجه الحسن الوجه الحسن الوجه ځکه چې الحسن کې ضمیر ده او الوجه دا غي نرستم منصوب ده الحسن کې ضمیر فاعل شو او الوجه دا غي د پر مفعول به شو او ادارنګ الحسن الوجه دې کې یو ضمیر ده او دارنګ الحسن وجهن او الحسن وجهن لا بس صرف الحسن وجهن او بل حسن وجهن او حسن وجهن حسن وجهن حسن وجهن او دارنګ حسن وجهه چې مرفوع حسن وجهه او دارنګ الحسن وجهه هم لیکلو معلوم شو درته کنه تا کم دي 40 کلمات را کوي لیکلو مخامخ نخکاری نه بغیر چا په صفای لیکلي را کوي ما ته چا چې خلی کلی چا مخن لیکلي معلومیږي ری دا به سبا بیا پکا پی راړم